زما قدرمندو عزتمندو خیرتمندو جرأتمندو علماء کرامو طلباء عظامو د لرې او د نږدې نه راتلونکو مېلمنو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ما ته چې نن په دا بارونه کې محفل کې په کومه موضوع بیان کولو موقع راکړل شوې ده هغه موضوع ده په معاشره کې د مدرسې کردار. زما عزیزانو کله د دنیا د بربادۍ په تورو تیارو کې خطا وه د ظلم او ستم تورې تیارې پرې خورې وې. هر انسان د خپل رب نه غافله و. د اسلام کشتۍ د سمندر په چپو کې ډوبه شوې وه. هر انسان د خپل رب نه غافله و. د خپل ورور ویل په تږی ناست و. د انانیت اوازه وه. ظلمخور و، جهالت و، نفرت و، دشمنۍ وې. نو په داسې وخت کې الله رب العزت خپل محبوب پیغمبر د حضرت آمنه د سترګو لال جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږلو چې له برکته یې دشمنۍ په دوستۍ بدل شوې، نفرت په محبت بدل شو، حیوانیت په انسانیت بدل شو. د دې سره سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلامي تعلیماتو عام کولو لپاره په مکه مکرمه کې د دار ارقم په نوم باندې یو مدرسه قایمه کړه. صرف دا نه بلکې کله چې مدینې منورې ته هجرت وکړلو نو د مسجد نبوي د جوړولو نه پسې د صحابه لپاره د صفې په نوم باندې یو عظیم الشان مدرسه قایمه کړه چې د هغې نصاب تعلیم د قرآن د احکاماتو تعلیم و چې هغه تعلیم او هغه نظریه نن هم په دې مدرسو کې ښودلې کېږي. زما عزیزان زه نن دا خبره ډېر په جار باندې کوم چې د شریعت اسلامي حفاظت په هر مسلمان باندې فرض دی. د هر مسلمان د زندګۍ عظیم مقصد دی. همدغه مقصد نن مدرسه پوره کوي. همدغه مقصد دپاره نن مدرسې ملا تړلې ده. خو د دې باوجود هم زما د مدرسې په کردار باندې ګوته وچتېږي چې ماته د مدرسې کردار وښایه. نو زه وایم واوره نن د انسانیت سره د همدردۍ او خیر خواهۍ لرلو والا صرف مدرسه ده. د مدرسې په سینه کې د پوره جهان درد او فکر پروت دی. نن د محبت شمع مدرسې روښانه کړې ده. د ورورولۍ پیغام مدرسې ورکړی دی. ما نه تپوس کېږي چې د پاکستان په معاشره کې د مدرسې څه کردار دی. نو زه جواب ورکوم چې مدرسې خوږ ورکړل پاکستان ته د قرآن پیغام ورکړلو، مدرسې ملک او ملت ته د محبت درس ورکړلو، مدرسې کور په کور مدرسې سما او د عزت څادر پسه کړلو، مدرسې ستا بچي ته د قرآن تعلیم ورکړلو، مدرسې ګمراه امت ته د هدایت لاره وښودله، مدرسې انسان د حیوانیت د زندګۍ نه د انسانیت ټولې زندګۍ ته راوستلو، مدرسې د علماو ورثة الانبیاء د تورې لاندې د نبي وارثان پیدا کړل. دا مدرسې دي چې امت ته یې قرآن ورکړی. دا مدرسې دي چې امت ته یې قرآن ورکړی. هم یې پیغام د محمد آخر زمان ورکړی. هم یې جهاد، هم یې هجرت، هم یې ایمان ورکړی. هم یې جهاد، هم یې هجرت، هم یې ایمان ورکړی. هم یې د دین محمدي دغه کاروان ورکړی. زه اخره کې په یو شعر سره د خپل تقریر اختتام کول غواړم. زه یې تر عرشه پورې ورسولم، زما پرواز ته یې رفتار پیدا کړو چې فرشتو ورته سرونه ټیټ کړل، ما ته یې داسې یو دستار پیدا کړو. زه به په داسې ملا ښه نازېږم چې ما ته یې عشق کردګار پیدا کړو. ما علینا الا البلاغ.